أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 5 آیات نمبر 49 50 51 52 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. قرآن کې الله جل جلاله دو قسم سورتونه چې نو هغه را لیږلي دي. یو قسم سورتونو ته ویلې کیږي مکی سورتونه او دویم قسم سورتونو ته چې نو هغه ویلې کیږي مدني سورتونه. مدني سورتونو کې زیاتره چې نو هغه احکامات ذکر کیږي. مکی سورتونو کې چې نو هغه زیاتره د آخرت متعلق چې نو هغه ذکر کیږي. مکی سورتونو کې دا قرآن کې 86 سورتونه دي. نو دغه 86 سورتونو کې الله جل جلاله سلور مسلې چې نو هغه ډېرې زیات ذکر کوي او دینه معلومیږي هم ده چې اصل دغه عقیده چې نو هغه خپلول پکار دي ځکه په الله دومره زور ورکړی او دومره ډېر سورتونه یې پې نازل کړي دي. اولنۍ مسله پای کې توحید ده. دویمه مسله چې نو هغه رد د شرک ده. دریمه مسله چې نو هغه رسالت ده او څلورمه مسله چې نو هغه اثبات د قیامت ده. نو دا صورت هم مکی صورتو نو دې کې لاول چې نو د الله پاک توحید ذکر شو، بیا په کې رد د شرک وشو، بیا رسالت ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې دا کم څلور آیاتونه چې مونږ ویلو نو په دې څلور آیاتونو کې وس ذکر چې نو هغه کېږي د اثبات د قیامتو چې قیامت ورځ دا حق او سچ ورځ ده. دا ورځ چې نو هغه ضرور راتلونکې ده. څنګه چې د مکې مشرکانو به شرک کولو نو دغه شانتي دوی د دغه شرک سره چې نو هغه د اثبات د قیامت نه هم منکر ول چې دوباره بیا چې نو هغه پاسېدل نشته، بس چې کوم سړی مړ شو خبره ختم شوه. نو الله جل جلاله د دوی پرد کې د نو هغه د آیاتونه راولېږل. شان نزول متعلق چې نو هغه لیکي نو وایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خان تفاسیرو کې مختلف نمونه راځي. بعض وایي ابو جهل و، بعض چې نو هغه ذکر کړی دي چې عاص بن وائل ولو، بعض چې نو هغه لیکلی چې عقبه ابن ابي معيط ولو او بعض نور چې نو هغه ذکر کړی دي. خو به هر حال دغه ټول کافر دوی چې نو هغه د قیامت نه انکاري ول. نو دوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله چې نو هغه رالل او دوی یو زړه کوپړی منتلي وه چې هغه دومره زړه شوي وه او دومره ورسته شوي وه چې لاس به له چا وړلو نو هغه به رېجېدله. نو چې کله دا رېجېدله نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته رالل. نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې به هر وخت کې چې نو هغه څوک نه څوک چې نو هغه به ناست ول. نو بعضې به خلک چې نو هغه راتلل صرف چې نو هغه د خندا دپاره یا که داسې یو خبره ناشنا راشي چې په هغې باندې موږ مذاق جوړ کړو. صحابه کرام مسلمانان به راتلل چې نو د دین د زده کړې دپاره. نو حضور سره دقه شانتې چې نو هغه حسب معمول کسان ناسو، صحابه پکې هم ول، عام کسان ابو جهل وغیره دا پکې هم ول. نو دې کې دقه کس رالو عاص بن وائل او دقه چې نو هغه یو کپړه کې دغه کوپړی نغښتي او راله. ټول خلک حیران شول چې ګوره څه یې راوړل، اسینه چې نو هغه چېرته حضور ته چې نو هغه تکلیف ورسوي. نو چې کله دغه کوپړی راوړله او کېښودله نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وویې دې له لاس وړلی دا څه نه کولاوی کې چې وکتله کوپړی د لاس وله نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک وړلل. نو چې څنګه یې لاس وړلل دا په رېجېدو شوله. نو دوی وی چې دا کله دقه شانتې ریجي
او دومره چې نو هغه زړه ده نو دا به څنګه دوباره چې نو هغه بیا ژوندی کیږي. سورت یاسین کې الله جل جلاله د دې په 4 قسمه چې نو هغه رد او جواب ورکو. اولنې الله چې نو هغه دا وی اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه. د انسان دې ته نګوري چې مونږ د تخلیق د یوې نطفه نه کړی دی چې هغه نطفه بذات خود اس هم نه وه، بلکې داسې یو ګنده شی زولو چې کله به دا د وجود نه خارج شولو نو چې څو پورې به انسان په غټ غسل باندې چې نو هغه غسل نو کړی تر هغې پورې به دې پاکېدو نه هغې مړې بېجانه نطفې نه چې نو هغه مونږ پیدا کړلو فاذا هو خصیم مبین. نو اوس دی چې نو هغه ناګهانه جګړه کوونکی چې نو هغه دی ښکاره دی اوس د الله سره چې د قیامت انکار کوي، ستاسو سره جګړه کوي. دویم جواب چې نو الله رب العزت ورکړلو. الله رب العزت چې نو هغه دویم جواب یې ورکړلو قل یحییها الذی انشأها اول مره. هغه ذات به چې نو هغه به پیدا کوي چې کم ذات دا چې نو هغه په اول ځل باندې چې نو هغه پیدا کړو. نو چې کله یو الله په اول ځل چې د نوم او نشان او نقشې نه موجود پیدا کړلو نو د نقشې او د وجود کې د راتللو نه وروسته دوباره چې نو الله پاک ته خدا سګران کار نه چې پیدا کی. دریم جواب الله جل جلاله ورکو الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. دا هغه الله پیدا کوي چې کم الله ستاسو د پاره چې نو هغه د شنې ونې نه چې نو هغه ور پیدا کوي. الان کې ور خو نو هغه بوټه سیزي او تاسو ته الله پاک په عربو کې نو هغه د قوله کلخ یا نو لاخ د هغې بوټي چې نو هغه نوم دی. الله په هر شیز کې خاصیت چې دی نو هغه ښودلی دي. نو د دغه چې کله د هغې دوه څانګې خلک یو بل پورې داسې ومږي نو د هغې نه ور پیدا کېږي. نو الله وی چې کوم ذات دغه شانتي کولی شي چې د شین بوټي نه ور پیدا کولی شي نو تاسو دوباره نشي پیدا کولی. څلورم جواب چې نو الله ورکو اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله بلا وهو الخلاق العلیم. هغه الله چې د هغه اسمانونو باندې او په ځمکو او په دې باندې قادر دی چې هغه پیدا کړي دي نو ولې هغه الله په دې قادر نه دی چې دوی دوباره چې نو هغه پیدا کړي. نو الله جل جلاله د دوی دغه خبرې رد وکړو 4 قسمه چې ورځ د قیامت حق او سچ ده او ورځ په قیامت دوباره پیدا کول دا الله چې نو هغه سګران نه دي. نو ځکه الله وایي دوی چې کله مونږ شو اډو کې رفاتن چوره چوره ریزه ریزه انا لبعثون خلقا جدیدا نو مونږ به په نوي پیدایش کې بیا چې نو هغه به راپاڅولی شو. قلتو ورته ووایه پیغمبره کونو حجارة او حدیده که داسو چې نو هغه کم چې تا ته سخت شیزونه ښکاري چې د هغه بل شی نه قبلی په اله اسانه نو دغه سخت نه سخت شی که تاسو جوړ شئ بل دی امر چې نو هغه کونو چې نو هغه په معنی د امر نه دی تعلیق دی که تاسو سخت نه سخت شی چې نو هغه جوړېدل وغواړئ دا شی هم بیا به هم چې نو الله تاسو دوباره پیدا کوي. لکه څنګه چې ګټه کې تاسو ته حیات نه ښکاري خو مخکې تېر شول الله په دې کې حیات شته ژوند پکې دی. وسپنه کې تاسو ته حیات ژوند نه ښکاري هېڅ نه محسوسېږي الله وایي شته بګي که داسې شی لکه ګټه او وسپنه خلک وایي که نه پلان کې خو ځان سم ګټه کړی دی او څوک وایي چې ګټې نه به توتن کې جدا شي خو د پلان کې نه چې نو هغه نه کېږي. نو الله وایي که تاسو داسې شی هم بیا به هم دوباره چې نو هغه راپاڅولی شي. او خلقا مما یکبرو یا داسې یو بل څیز چې د هغه د دې نه هم چې نو هغه غټ وي فی صدورکم ستاسو چې نو هغه پسې نو کې لکه مثال په طور کې چې نو هغه هیره شوله هیره چې نو هغه د وسپنې نه هم زیاته چې نو هغه سخت دی نو دا چې نو هغه ماتېږي نه اکثر چې نو هغه خلک په دې تالو په دا کې هم استعمالوي د پاره د دې چې د هغه سوره هم ته مګې دا کېږي نو د هغه رجلې کېږي نه خرابېږي نه. نو الله وایي که ستاسو په سینو کې د دې نه بل یو مضبوط شیز هم وي لکه مونږ اکثر چې څه خبره کوو مونږ وایي فولاد دی نو که ته فولاد هم جوړ شي خو بیا به هم الله رب العزت نو هغه تاسو دوباره پیدا کوي. فسیقولون متى یعیدنا نو چې کله ورته دا ټول ارس وویلی شولو نو دوی بیا وایي کله به موږ دوباره چې نو هغه راپاڅولی شو.
دا خو ډېره چې نو هغه وخت او زمانه تېره شوله نو زمونږ دوباره پاسېدل دا چې نو هغه به کله کېږي قل نو ته وایه الذي فطرکم اول مره هغه ځان چې چا تاسو په اول ځل پیدا کړي هغه به را پیدا کوي فسینغضون الیک رؤوسهم نو دوی به چې نو هغه خوځوي ستاسو طرف ته خپل سرونه دوی به چې نو هغه داسې کي لکه تاسو وګورئ اکثر بعضې وخت کې خلک بیان کوي یا څه کوي بعضې خلکو اکثر عادت جوړ شوی حالانکې عادت ښه نه نو هغه چې څه خبره کوي چې د مزاج مطابق دی داسې کوي خو چې کله د مزاج نه دا شي دی سره داسې کي نو دوی چې هم کله دا ټولې خبرې هر څه واورېدلې او دوی ته پته ولګېده نو دوی بیا سر وسنډولو چې دا اوس وګوره عجیبه خبره کوي وایي چې ورځ د قیامت چې نو هغه شته او دا خلک به راپاسي او دا کېږي نو الله وایي فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متى هو او وایي چې دا به کله به چې نو هغه داسې کېږي یعنې دا خو ډېره ګرانه ده قل عسى ان یکون قریبه شاید چې دا ډېره نږدې وي تاسو خو قیامت دومره لرې ګڼئ خو شاید چې ګورې دا ډېر نږدې وي لکه څنګه چې حدیث مبارکه کې راځي من مات فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو د قیامت چې نو هغه شروع شو لکه به دې نږدې ورځو کې تاسو وګورئ زموږ به په ریکورډ کې 3 غمونه څنګه چې نو هغه وشول سړی په دې بعضې باندې چې نو هغه حیران هم شي لکه یو 3 ورځې مخکې هغه دا چې نو هغه یو کلک ګاډۍ والا جس چې نو هغه وفات شو الله دې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې هغوی چې نو هغه پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي او نعم البدل دی الله ورکړي بازار کې کار وکړو لاس کې ورسره چې نو هغه د کورنګولی یو څه بل څه هغه اخیستې روان دروازې پورې چې ورسېدو دروازې کې راتاو شو نو الله وایي دا څه ده عسى ان یکون قریبه د دې نه هم چې نو هغه نږدې چاته څه پته ده چې څه ټایم چې نو هغه مرګ راځي څه ټایم چې نو هغه د دنیا نه تلل دي یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده الله وایي په کومه ورځ چې تاسو وبللی شئ یعنې کله اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووهي او قبرونه چې تاسو را وځئ نو تاسو به بیا منئ د الله رب العزت د خبرې تکمیل به نو هغه به کوئ تعمیل به یې کوئ او بیا به تاسو د الله حمد هم وایئ پاکي به ولهم بیانئ سبحان الله و بحمده به چې نو هغه هم وي خو بیا به درله دغه حمد په کار چې نو هغه نه راځي ولې کافر به بیا غیر اختیاري چې نو هغه دا وایي خو دله به دا په کار ځکه نه راځي چې دنیا چې نو هغه دارالعمل دی اخرت خو دارالجزا ده او په دارالجزا کې چې نو هغه عمل کول دا فایده نه ورکوي لکه مونږ چې نو هغه امتحان نه مخکې امتحان نه چې سوره تیارې کو هغه ټول ټایم زنګ سره یې کړه خو چې کله امتحان حال ته یو سړی دننه ننوځي او دی بیا کاپي یا نوٹ یا بل څه چې نو هغه راواخلي او کار دی کوي څوک ورته پرېږدي یا په دغه وخت کې کده کم کار کوي یا یو بل ته وایي نقل تصور کولی کېږي او د هغه پرچې چې نو هغه کله عدم کولی کېږي که نه ولې هغوی دا دارالجزا ده دا اوس امتحان حال دی دلته چې تاسو کړي حق قبلې کوي نو آخرت کې الله وایي دا دارالجزا به شروع شي نو فتستجیبون بحمده بیا به تو غیر اختیاري د الله حمد وایي د الله به نو هغه تعریف کې خو دغه حمد او تعریف به نو هغه به دله فایده نه درکوي وتظنون ان لبثتم الا قلیلا او تاسو به بیا ګمان کوئ خیال وکوئ چې موږ د دنیا د ژوند موږ خو یو صحت تیر کړو دنیا کې خو موږ د سره اړو ژوند تیر کړی نه دی دا خو اوس موږ د دومره چې نو هغه ډېر ښکاري او دومره لوی لوی منصوبې چې دی نو هغه وله جوړو څو پېرې مخکې دی نو هغه ما ویلو او بار بار چې نو هغه تیر شي حضرت نوح علیه السلام تقریبا چې نو هغه 1400 سال چې دی نو هغه عمر یو نو چې 1400 کاله عمر یو د وفات وخت نږدې شو نو چا دې تپوس وکړو چې حضرت نو هغه تاسو څومره عمر وموندو دنیا دا عمر چې نو هغه درته دنیا دا ژوند څنګه ښکاره شو نوح علیه السلام ورته وایي داسې و لکه یو غټ کور چې وي او په هغې باندې 2 دروازې لګېدلي په یوه دروازه داخل شوم او په بله وځم الان کې 1400 سال د حضور علیه السلام د دور نه وسه پورې 1440 سال وشول 4600 نو دا 1446 سال کې سوره پیړۍ چې نو هغه لاړې نو ځکه الله وایي بیا به تاسو تظنون ان لبثتم الا قلیلا تاسو به خیال کوئ چې مونږ ژوند نه تیر کړی مګر لږ الله دې مونږ سره دغه د آخرت فکر پیدا کړي وقالو او دوی وایي اذا كنا آیا هر کله چې مونږ شو عظامن اډوکې ورفاتن ریزه ریزه اینا لمبعوثون نو آیا مونږ به بیا را پاسولی شو خلقا جدیده په نوې پیدایښت کې
قل اوایا ورته پیغمبره کونو شی تاسو حجارتن کاڼي او حدیدا یا وسپنه او خلقن یا یو بل یو سیز مما د هغه څه نه یکبرو چې لوی وي فی صدورکم ستاسو په سینو کې د نه هم ډېر مضبوط فسیقولون نو بیا زر د چې وایي به من یعیدنا څوک به مونږ دوباره چې نو پیدا کړي قل نو اوایا ای پیغمبره الذي هغه ذات فطرکم چې تاسو پیدا کړی اول مره په اول ځل فسینغضون الیک پس نو دوی بخوځي سنډی به تستا طرف ته رؤوسهم خپل سرونه ویقولون او وایي بتا هوا چې دا بکلوي قل اوایا اسا شاید ای یکون قریب چې هغه وي نږدې یوم یدعوکم په کومه ورځ چې هغه راوبلي تاسو فتستجیبون نو تاسو به جواب ورکوئ یعنې تعمیل به د خبرې کوئ بحمده د هغه په ثنا سره وتظنون او تاسو به خیال کوئ ان لبثتم چې تاسو ژوند نه دی تېر کړی الا قلیلا مګر لږ ساعتو